In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. نن به مونږ په بایولوژي کې په انفرټیلیټي کې میل انفرټیلیټي وایو. مونږ انفرټیلیټي وایو د ریپروډکټیو سیستم کې، او انفرټیلیټي چې ماشوم نه پیدا کیږي نو پای کې مونږ فیمیل فیکټر وي. د فیمیل فیکټر نه مطلب دا دی چې د مور د غاړې کمی مسلې وي چې خاص پکې اوویلیشن هغه ذکر ومکو. بیا به اوس مونږ د میل فیکټرز وایو چې په میل کې کمی مسلې دي او د هغې څه کاز دي د میل انفرټیلیټي. نو د میل انفرټیلیټي به ټول نه مخکې مونږ ډیفینیشن وکړو. په فیمیل کې خو مونږ وایو چې ماشوم نشي پیدا کولی، ځکه فیمیل خو ډایرکټ ماشوم پیدا کوي او چې هغه نشي پیدا کولی نو مونږ ورته فیمیل انفرټیلیټي وایو. په میل کې که داسې وایو چې میل ماشوم نشي پیدا کولی که نه، دې نه مطلب دا نه چې ماشوم د هغه د باډي نه نشي پیدا کولی. لکه خو دا به مونږ داسې وایو، انډایرکټلی به وایو چې دا میل چې دی دا که فرټایل فیمیلي، که داسې فیمیلي چې هغه د ماشوم د پیدا کېدو اهلیت لري نو دی پریګننټ کوی نشي. نو چې نشي پریګننټ کوی نو مونږ به وایو چې دا کس چې دی دا انفرټایل دی یا سټیرایل دی. د دې به مونږ مختلف کازز وایو. دلته به مین کاز چې هغه به لکه ویریکوسیل وین خبره وي، او یا به بیا د سپم د کاونټ او د سپم سره ریلیټډ خبرې، خاص طور د سپم کاونټ کوم ته چې اولیګوسپرمیا وایو یعنی سپم پکې کمی، او بیا به د هغې مونږ په اخره کې ټریټمنټ وایو. نو مخکې ډیفینیشن به یې څنګه کوو؟ ا کنډیشن ویر ا مین از انیبل ټو میک ا فرټایل فیمیل پریګننټ. دا کنډیشن دی چې په دې کې دا سړی چې دی د کې دا صلاحیت نشته چې یو فرټایل فیمیل، که فیمیل انفرټایلی بیا خو دواړو کې مسله شوه، خو که فیمیل فرټایلی او دی نشي پریګننټ کوي نو مونږ به وایو چې دا په دې میل کې اوس مسله ده. صحیح ده. دا فیکټر مونږ ګورئ دوه قسمه وي، خو دا نور هم کیدی شي. ګورئ دې نه نورې خبرې هم راوځي. یو خو مونږ فیمیل فیکټر وي چې فیمیل کې چې ده هغه انفرټیلیټي ده. دویم مونږ میل وي، دا اوس چې وایو چې میل چې دی هغه فرټیلیټي نشي کاز کوي. خو دریم هم کیدی شي. یو ته مونږ ان ایکسپلین وایو. ان ایکسپلین دې ته وایي چې ډاکټران ټیسټونه کوي ته خو روغه یې او ته خو جوړ یې او څه مسله ده پکې نشته، خو دا ان ایکسپلین ریزن دی، مونږ په سمجھ کې نه راځي. او دریم نمبر چې دی څلورم نمبر هغه دا دی چې په دواړو کې مسله یې ښه کمباین فیکټر هم کیدی شي، خو لکه مینلی میل او فیمیل او ستاسو کوم ټیکسټ بک چې دي د څلورو بورډونو په هغې کې دا دواړه دي، میل او فیمیل انفرټیلیټي. نو میل انفرټیلیټي ته وپېژندو چې دا څوک نشي پریګننټ کوي، فرټایل فیمیل. کازز یې څه دي؟ نمبر 1 کاز چې دی هغه ویریکوسیل دی. ویریکوسیل وین چې انلارج شي هغه کنډیشن ته وایو، یعنی په ټیسټیس کې دنده خو ډېر شی آرټریم دی وین هم دی. نو یو کنډیشن دی پای کې دا وین چې دی دا انلارج شي، غټ شي. نو چې وین انلارج شو نو پکې به پکې ډېر بلډ وي. نو چې پکې پکې ډېر بلډ دی نو ډېر هیټ به پکې. نو چې ډېر هیټ پکې دی نو د هغې د وجې به ټمپریچر سیوا کېږي د دې ایریا. او تاسو ته پته ده چې د سپم دپاره یو خاص اپټیمم ټمپریچر دی، خو دا هغه اپټیمم ټمپریچر نه دا کمیږي نو بیا به اپټیمم ټمپریچر نه ډیریږي نو سپرمیټوجینیسیس به نه کېږي بیا. صحیح ده. نو موږ ځکه په ویریکوسیل کې لیکلي چې وین د وینز is in a main testes become enlarged، چې د مین په ټیسټیس کې وین انلارج شي. This increase the temperature in testicles، دا په ټیسټیکل کې ټمپریچر سیوا کی which can affect sperm production and quality، چې د هغې د وجې به د سپم پروډکشن او کوالټي څه شي دا به متاثره شي. د سپرمیټوجینیسیس به خاص طور نه کېږي، دا پروډکشن به یې نه کېږي. او د کوالټي نه مطلب دا دی چې د هغه په مومنټ وغیره کې به هم فرق راځي. دویم نمبر کنډیشن د سپم سره ریلیټډ دی ایزوسپرمیا. ایزوسپرمیا وایي چې نیلی پکې، چې په سیمن کې سپم بالکل نه، ان وچ دیر از نو سپم پریزنټ ان د سیمن. نو که په سیمن کې سپم د سره شته نه نو بیا خو ممکنه نه ده، نو موږ وایو دا کس چې دی دا سټیرایل دی، انفرټایل دی. لو سپم کاونټ دی، د سپم نارمل کاونټ موږ ویل دی چې هغه د 25 میلیون نه د 450 میلیون پورې، 450 یعنی 450. نو که دا یو 25 میلیون نه بیلو شي 20 او 15 نو پروبیبلیټي بیا کمیږي او انفرټیلیټي چانسز سیوا کېږي، او دې کنډیشن ته اولیګوسپرمیا وایي. په اولیګوسپرمیا کې د سپم اماونټ کم دی. اولیګوسپرمیا کین بی کاز میجر کاز آف انفرټیلیټي. خو د دې اولیګوسپرمیا په خپله کازز دا دي چې یا خو انجری شوې ده د ټیسټیس ته، یا انفیکشن شوی دی خاص طور اس ټي ډیز سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز چې دي، یا لایف سټایل فیکټرز داسې دي چې د هغې د وجې بیا لو سپم کاونټ دی. لایف سټایل فیکټر دا لکه د سموکینګ کوي، لکه انفرټایل سموکینګ کوي، د اوبیس دی، که اوبیس دی نو د هغې د وجې هم دا کمیږي.
دا فیکٹر چې دی لایف سټایل والا دا په فیمیل کې هم دی خال ته هم دا پکې ولیکي چې لایف سټایل کم چې لکه خاص طور هلته موږ یو کنډیشن ویلو پولیسیسټک اوویرین سنډروم نو پای کې د هغه فیمیل اوبیسي د هغې لایف سټایل داسې چې د هغې د وجې ورته هغه کنډیشن کي او بیا هغه انفرټایلي که انجري ورته شو ډایرکټ ډیمیج ټو ریپروډکټیو سیسټم ټیسټیز وغیره په ګیندو لګېدي نور څه ډیمیج شو نو د دې انجریز د وجې بیا بلاکیج کیږي او د مسلې پیدا کیږي او انفرټیلیټي راځي که جینیټک ډیفیکټ دي داسې د کروموسوم په نمبر کې فرق یا د کروموسوم په یو کروموسوم میسي لکه مثلا په کلین فلټر سنډروم کې یا بل وای کروموسوم مایکرو ډیلیشن دی دا داسې سنډروم یا کنډیشن دی چې د کروموسوم د نمبر سره یا د هغې د پریزنټ سره خبره ده دی اکثر علاج نه چې دا جینیټک ډیفیکټ دی اب نارمل سپم فیزیالوجي ان اناټمي د سپم یو خاص فیزیالوجي اناټمي د موږ ویلیم ده چې سر دی او پکې مایټوکانډریا ده او لکۍ ده او د هغې د وجې موومنټ کوي که په دې ټول شیپ او په دې سیزونو کې فرق و نو دی به ایک ته انټري نشي والی او مونږ به وایو چې د ده په شیپ کې مسله ده یا په نوره فیزیالوجي کې د سپم سره مسله ده وم نمبر چې دی هغه سیسټک فایبروسس دی سیسټک فایبروسس آټو ایمیون ډیزیز دی چې پای کې د میوکس پروډکشن تک کېږي نو کوم چې نری نری ځایونه دي نالۍ دي هغه بندېږي لکه اوس که د لنګس کې دا مسله وي په برانکیولز کې نو دا کس بیا ساه نشي اخیستی دغه شان که هغه دلته په سپرمیټک ډک کې دا تک میوکس ریلیز کوي نو هغه به بند کړي چې بند کړي نو سپم به پکې موومنټ نشي کولی نو موږ وایو سیسټک فایبروسس کې هم دا مسله کېږي اتم نمبر داسې هارمونل امبیلنس دی سچ از لو لیول اف ټیسټوسټیران یا د ټیسټوسټیران لو لیول لی پرابلم وذ د هایپوتیلیمس دی یا د پیچیوټري ګلینډ دی ټول د هارمونو مسله ده لکه انډروجن چې ورته موږ وایو دا میل سیکس هارمون چې دی خو خاص طور د کم هارمون ټیسټوسټیران لیول چې کم شي نو دا مسله پیدا کیږي او دی بیا بچو پیدا کېدو صلاحیت نه لري د ده به ټریټمنټ د میل انفرټیلیټي څه کوو نو اسانه خبره ده چې صحیح کاز او هغه کاز یې ټریټ که مسله به حل شي لکه مثلا که هارمونل مسله نو هارمونل ریپلیسمنټ تراپي ولو که هارمون نه نو هغه له ریپلیس کا دا یو تراپي د ایچ آر ټي ته وایي یا داسې میډیکیشن ورکړه چې دا هارمون ریګولیټ کړي او دا هارمون جوړوي دویم نمبر میډیکیشنز دی میډیکیشن دی ته وایي چې هغه دوايانې ورکړه چې کمې د وجې دا مسلې شوي دي لکه مثلا سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز دی ورته ټي بي دی یا بل څه انفیکشن دی هغې دپاره دوايانې ورکړه میډیکیشن ټو ټریټ انفیکشنز یا آر کنډیشن کم کنډیشن لکه هایپوتایرایډیزم دی یا داسې کنډیشن دی چې د هغې د وجې میل انفرټیلیټي کېدی شي نو کنډیشن وله ټیک کولو کوشش وکړه دیټ افیکټ سپم کوالټي او په اینډ کې که داسې یو مسله چې د دوایانو سره نه کېږي او د دې هارمون سره نه کېږي نو بیا به ورته اپریشن کوي هغې ته سرجري وایي سرجري به د څه دپاره خاص طور فار ریمووینګ بلاکیج اور ریپیرینګ ډیمیج ټیشو که سپرمیټک ډک کې کم نالی چې دی په هغې سپم مومنټ کوي هغه بلاک نو هغه له کولاو کا د اپریشن په ذریعه که ویریکوسیل ویني هغه له ټریټ کا او که نه داسې ډیمیج ټیشو پکې انجري شوي هغه له ریپیر کا خاص طور نن سبا یو ډېره غټه مسله ده انډسینډنټ ټیسټیز ته وایي یعنې دا ټیسټیز چې د بره په ابډامین کې ماشوم پیدا شي ټیسټیز یې لاندې سکروټم نه نه راکوز شوي نو دا چیک کوئ که داسې وي نو په ړومبي کال کې یا په ړومبي شپږو میاشتو کې دا سرجن له بوځئ چې ډایرکټ ول اپریشن کوي ځکه په باډي کې چې دنده ټیسټیز وي نو ټمپریچر په باډي کې ډېر سیو وایي او د ده بیا سپم نه پیدا کېږي او دم انفرټایلي نو دا خو د چیک اپ خبره ده چې په بچپن کې چې څنګه پیدا شي ماشوم یا په خپله یا د دې مسلې دپاره په خپله هم چیک کوی شي د وړو ډاکټر ته هم ښودلی شي چې هغه چیک کړي او تا ته ووایي چې انډسینډډ ټیسټیز خو نه دي یعنې کم دا انډې چې دي دا ښکته خو راکوزي شوي دي که نه که بره پاتې شوي بای برت نو بیا سرجن دی له اپریشن کوي او لاندې راکوزوي ننني لیکچر کې ما تاسو ته میل انفرټیلیټي سمجاو که ډیفینیشن مې داسې وکړو چې دا هغه کنډیشن دی چې په دې کې یو میل چې دی یو مین چې دی هغه دا صلاحیت نه لري چې فیمیلی فرټایل فیمیل او هغه پریګننټ کی د دې کازز مختلفو یو پکې غټ کاز ویریکوسیل چې کوم وین دی هغه انلارج شوی نو ټمپریچر به بړاوېده دویم ایزوسپرمیا دې ته وایي د دې سره ریلیټډ ټمپریچر سره ما یو بله خبره مو اوس په اخره کې وکړه یو خو ویریکوسیل شو یو انډسینډنټ ټیسټیز شو چې کوم ټیسټیز دي هغه لاندې نه راکوشي د یو ریزن شو ایزوسپرمیا ان وچ دیر از نو سپم کاونټ سپم کم دی بالکل نشته سپم بالکل نشته ایزوسپرمیا ا نه ایبسنټ لو سپم کاونټ اولیګوسپرمیا چې د ډیر کنډیشن کې دی چې سپم کاونټ کمی دا غي مختلفي وجې کېدای شي لکه سه انجری انفیکشن د وجې یا لایف سټایل عادتونو د وجې چې دا سموکر دی او دا اوبیس دی انجری
که ډایرک ډیمیج وشي ریپروډکټیو سیستم ته بیا هم دا مسله کیږي. جینیټک ډیفیکټ کو شو لکه داسې د کروموسومل نمبر کې فرق و داسې یو سینډروم ته اب نارمل سپم فیزیولوژي اناټمي سپم بالکل نارمل وونه لکه لیټ سه لکه یې پاغه شان نه ده الټا پلټا ده نو دغه یک ته انټری بیا نشي والی نو بیا دا د سپم خود سي دی بیا نو بیا دا انفرټایلی سیسټیک فایبروسیس اټو ایمون ډیزیز د چاغي کې سکیږي پای کې کم سپرمیټک ډکټ چې دغه بلاک شي. هارمونل امبیلنس خاص طور ټیسټوسټیرون لیول چې لوی ټریټمنټ به موږ لومبه خو هارمونل ریپلیسمنٹ تھراپي کو یا به د هارمون د پاله کم ډرګ چې میډیکیشن ابول ورکو دویم میډیکیشن به کنډیشنز او ډیزیز لور کو لکه سیکشوالي ترانسمیټډ ډیزیز دی چې تاسو سیفیلس ټیسټس ټي بی دی نو موږ ولا دا ورکو. سرجری د سه لکه چې بالکل وس ویریکوسیل وین دی یا انډیسندنت ټیسټس دی یا بیا س ټیشو ډیمیج شوی دی یا بلاکیج دی بکین دا د لپاره موږ سرجری وکړو. هوپ چې دا به ما په اسانو الفاظو کې او په کمپریهنسیو ورډز کې په دې روجه کې تاسو ته سمجھاو کړی. د نیکسټ لیکچر پورې اجازه راکړئ. الله حافظ.